عبارت مطالعه اما قبل جواب تتیمه ده سوال دا سره غلو چې ته د علم التوحید و صفات مدح کې د علم کلام دا مدح نه ده صحیح ځکه دا علم کلام دا خو نو خیر القرون کې اکم څه خیر القرون چې نه موجود چې د صحابه کرام او تابعین زمانه ده نو هغه احداث منه پیدا کول د مالیس من الدین فی الدین چې مالیس من الدین فی الدین کې پیدا کی دا خو احداث ده هر محدث بدعتی هر بدعت ضلالتی او فی روایت وکل ضلالت فی النار هر گمراهی په اور کې کچته د ممدوح علم دی د کارګر صحابه کرام تابعین هغه د دې شغل کړی او دا خبره او دا علم حاصل کړی او ذکر کړی ځکه عامل نزیات لائق بالدین دي ولې چې هغه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم برای راست شاګردان او اصل الدین خو حضور مبارک ده کدا دین چې به خو به دوه مخاز ذکر چې دونه د ذکر خو معلومه چې دین نه ذکر او دا بدعت ته ده فن نو ته جواب ورکړ چې نه دا خیر القرون چې نفس وجود وو لکه امام مالک صاحب تابعی ده د کتاب په فقہ چې لیکلو موطا امام مالک دا امام ابو حنیفه صاحب تابعی ده د کتاب لیکلو فقہ اکبر دیته وایي چې هغه چې علم کلام همي چې د اعتقادیات او مسلې ذکر کوي په دې کې صفات النفسي چې تصوف ده چې د نفس انسان صفات ادا علم هغه علم چې متعلق کی افعال ظاهریه سره چې دا د فقہ اصطلاحي وایي چې د طهارت مسائل د زکات د صلات د ټول تفقیق اکبر وایي ځکه اعتقادیات هم ذکري چې علم کلام دا صفات النفس ذکري چې تصوف دا ادا فقہ صغرا هم ذکري صلات زکات مسلې دي دیو جنا معلومه چې نفس وجود د دې علم وو مگر دا چې ډېر تفصیل ذکر ضرورت نه چې البته مخالفین نو موجود ا دې مخالفینو زور شور نو ځکه د خیر زمانه وینو البته حادثه کمې وي اختلافات کم وو بدعات ته رجوع کم وو فاحشات کم وو نو ګوره نفس وجود رااله چې نفس وجود رااله بدعت نه ځکه امام صاحب فقہ اکبر ولیکلا امام مالک صاحب موطا لیکلی دا معلومه شوه چې بدعت خو نه ځي خیر القرون کې دا دسته ده البته تفسیر موږ ولې نه کوو ځکه هلته مخالفین نه وو د دې مخالفینو زور وو نه خواهشات او بدعات ته رجوع وایي حادثې کمې وې اختلافات کم وو که به حل کېدل علماو ته به رجوع کوله خو چې کله دا حادثې زیاتې شلې اختلافات خواهشات زیات شلې بدعات ته رجوع زیاته شله بیا علما مجبور شول او دا ډلې تفصیلا موجوده شلې معتزله شیعه خوارج جبریان مرجعه دیو چې علما مجبور شول او د علم کلام تفصیل وکړو بابونه فصلونه وله ځکه ویل او چې دغه جواب تقسیمه ذکر کړي او بالجمله یعنی مجمل کلام دار چې دا علم بدعت نه ده علم کلام ان فقہ او اصول فقہ دا بدعت دي بلکې دا اشرف العلوم ده علم کلام یو شی اشرف العلوم نو شرافت والشیخو شریعت کې چې اشرف هغه بدعت نه بدعت خو ارذلی اده اشرف تی علوم ده شریعت د اشرف وای معلومه چې بدعت نه ده اوس ولې اشرف ته او دې para درې وجه وای څلور وجه وای یو وجه دا وای دا اشرف العلوم ځکه ده چې دا د شریعت شرعي مسائل لپاره اساس حیثیت لري لکه اول سر کې ویل مبنا علم شرع او احکام دا د علم شریعت چې دین ده فقه مبنا او اصل د علم کلام ځکه علم کلام ذات او صفات ذکر کوي چې دا فقه اصول فقه ټول دین پر اصل ماخذ ده یو وجه دو
دومه وجه دا ده چې دا د ټولو علومو دینیه او رئیس ده. دین علوم خو ډېر دي که نه، فقه ده، اصول فقه ده، حدیث مبارک دي، علم تفسیر ده، دا ټول دین ده. ټول رئیس چې د علم کلام ده، ځکه علم کلام ذات صفات بیانوي، مبادیات بیانوي، عقیده د اصل بیانوي، چې دا نو ټولې په هغې مبني دي. ټول علوم دینیه فقه دې ته محتاج، اصول فقه دې ته محتاج، تفسیر دې ته محتاج چې ته د ذات صفات او عقیده زده کړې او په دې ایمان یې. او دې سره نور څه دلایل زده کړې چې منطق ته ځکه عام د علم کلامي سره بیا به پس تفسیر کې او حدیثو کې با بصیرت ایمان والے، ځکه چې هلته عقیده ولې مضبوطه وي د ذات د صفاتو د الله پاک. چې کله عقیده سسته شي دا خپله باندې سست دي، دا نور سړي شوق ختم شي. ورئیس العلوم الدین دوه وجې، درېیمه وجه دا ده نو یوه وجه خو دا چې دا اساس و د ټول شریعت بنیاد دی و ذات صفات عقیده. دویمه وجه دا چې دین څومره علوم دي، فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث، دې دی رئیس ده، ځکه دی داسې موضوع بیانوي چې موضوع یې رئیسه ده، یا ذات صفات دي، مبادیات، دلایل دي. درېیمه وجه دا چې د دې مسائل ډېر اعلی دي، ځکه مسائل ټول اسلامي عقیدې دي. څلورمه دا چې دې غرض ډېر اعلی ده چې فوز بسعادات دینی او دنیوي. پنځمه دا چې دې دلایل قطعي دي. دغه وجوهات له وجې نه دا اشرف ایدن دا دې ته بدعت مه وایه، ځکه وایي بالجمله خلاصه دا ده یا مجمل کلام دا ده، هو دا علم کلام اشرف العلوم، دا ټول علومو کې عزتمند ده. دا شریعت دې ته اشرف وایي، بې بدعت څرنګه ده؟ هلکه ولې اشرف ده؟ لکوني اساس الاحکام شریعه، دې وجې نه چې د علم کلام بنیاد د احکامو شریعه چې بیان شوي دي په فقه کې یا نور دین کې چې کوم احکام شریعه بیان شوي دي، هغې اساس او بنیاد عقیده د ذات د صفاتو ده، د نبواتو ده. ورئیس العلوم الدینیه دویمه وجه ده چې دا رئیس د علوم دینیه ده. لاندې ورته وایي اثبات ثاني، لکه دغه فن سره د سبحانه وتعالی وجود، د سبحانه وتعالی ذات، توحید، صفات، نبوات، دا په دې فن سره ثابتېږي. نو چې ذات صفات او عقیده دې ثابته سره او نور علوم دیني خو دې ته محتاج دي، که تفسیر دې عقیدې ته محتاج ده، که حدیث دې ته محتاج دي. رئیس د علوم دیني ده. درېیمه وجه وکون معلومات العقاید الاسلامیه، دا شرافت په ځوان مسایلو سره معلومات باندې مسایل، بل معلومات دې علم العقاید الاسلامیه اسلامی عقیدې دي، معلومات دې مسایل آیا عقیدې اسلامي دي، ټول دغه مسلې دي. اسلامی عقیده دا موضوع ده، جنت حق ته، جهنم حق ته، ذات الله سبحانه حق ته، صفات حق دي، صفات ثبوتی حق دي، صفات سلبی حق دي، بیا دې صفاتو تفصیل کوي. څلورم فضیلت ده وغایت والفوز بسعادات الدینی او دنیا، غرض د علم کلام فوز ګټه ده، بسعادت بخت ګټل دي، د دین د دنیا، د دین د دنیا بخت ګټل دي. ځکه چې اوس دا فن وایي خو دین کې به د عقیده مضبوطه یې کنه، دلیل سره به تا عقیده مبني، نو دیني عقیده دې مضبوطه سره، چې دیني عقیده مضبوطه شي دا غټ سعادت ده. دنیا کې به هم ګټه دی چې او پریشان نه. بله دا ده چې دیني صحیح عقیده انسان مضبوطه کړي د دنیوي برکات می وبراهین والحجج القطعیه المؤید اکثر بالادله السمعیه. بله فضیلت دا ده چې د کوم براهین دي دلایل د علم کلام، الحجج القطعیه دا دلایل دي قطعی یقیني، المؤید اکثر بالادله السمعیه چې تایید شوی ده د اکثر دلایل بالادله السمعیه فاضله او نقلیه او چې حدیث قرآن باغی تایید شوی ده. بیا د عقل تایید چې نقل شي بیا دا قطع پیدا کوي، دا قرآن قطعي وي، بیا ځکه براهین ویل براهین دي دلایل قطعیه دي، ولې ځکه تایید شوی ده فاضله او نقلیه سره. ومانو کلا ان سلف من الطعن فيه والمانع عنه فانما للمتعصب في الدين. دا قضیه سوال کې سائل وایي چې کته دې علم کلام مدح کړه او ته دا ثابته چې دا دین ده او ته دا ثابته چې دا د ټول دین بنیاد ده، ذات صفات او عقیده.
او ته دا وایې چې دا غټ سعادت ده زه وایم چې دا شکاوت ده ولې شکاوت بدبختي ده وایي ځکه سلفونه طعن وارد ده لکه امام شافعي صاحب فرمایي من تکلم فی الکلام فقط تزندق څوک چې علم کلام خبره کوي دا زندګ ګرځي علم کلام خبره کوي دا زندګ ګرځي دا امام شافعي صاحب فرمایي امام یوسف صاحب فرمایي دا لا یعنی خبرو کې زه فیصله نه کوم هارون رشید خو ته دوه کسان ناستي مناظره یې شروع کړې په علم کلام کې هارون رشید غوږ ورته نیولی دی قاضي یوسف صاحب ګډ نو ورته چې حضرت دومره چې فیصله وکړه د دوه مناظرین دی باسه ده امام یوسف صاحب ورته لا تکلم فی لا یعنی ولا یعنی خبرو کې زه سره خبرې نه کوم نو هارون رشید یو لک درهم انعام ورکړ چې دا ډېر قیمتي خبره وه چې دا لا یعنی خبرې درېم دا چې امامونه دا منقول ده امام شافعي صاحب نه نقل ده چې سړی په علم کلام چې خبرې کوي نو دغه سزا دا ده چې دا د خره باندې خلک سپور او مخ ته ورتور کړي بازار کې دې ګرځي او داسې دی وایي هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واشتغل بالكلام دا جزاء دی هغه چا چې قرآن سنت یې پرېښود واشتغل بالكلام علم کلام پسې ټولي بس هغه یې نیولی ده دا دومره ائمهونه دې طعن منقول ده معلومه شوه چې دا دین نه ده کړی انه دا سعادت والفن ده دی وایي هغه خو بله کیسه ده څلورو کسانو بارے کې ویلي امام شافعي چې په تصریح وکړه من ترک الکتاب والسنه واشتغل بالکلام چې قرآن سنت پرېږدي که نه خالي دلیل عقلي پسې روان هغه انسان یو علم کلام دې پاره چې د قرآن او د سنتو تحفظ پکې د قرآن و سنت مسله په قرآن و سنت ثابت ده او تایید به علم کلام هم ګرځي تحفظ ورکې عقلي دا څومره لوی ثواب چې ته خصم سره لګای او قرآن و سنت مسله ورته وکړي قرآن و سنت نه ورته ثابته کړي بیا یې په فلسفې باندې پوه کړي عقلي دلیل ورته ووایي نو مضبوطه شي که څه کوي یو سړی دا ده چې ترک الکتاب والسنه قرآن سنت له سره راخلي نه نو قرآن سنت ته ګوري صرف دلیل عقلي باندې کار کوي دغه انسان باره کې دا حکم ده چې دغسې انسان دې په خره باندې سپور شي دغسې انسان باره کې دا ده چې دغه انسان داخل کې زندګي جوړېږي لکه دا صرف عقلي دلیل نه کار اخلي او قرآن سنت تابعداري نه کوي داسې انسان بیا زندګي جوړېږي دا وایي چې دا هغه انسان پر د علماو ضم کړی چې انسان متعصب فی دین جدي سړی دین چې جدي سړی چاته وایي چې حق تابع نه خپل تشخص تابع خپل خیالات تابع نور حق نه غواړي نه دلیل وزن ته ګوري چې دا دلیل ما ول ټیک ته کده ول ټیک ته دې ته نه ګوري وزن ته نه ګوري بس صرف التشخص خاصه خپل ځان چې چیرته ټیټ نه دا ته متعصب فی دین وایي نو متعصب فی دین باندې چې علما ویلي چې دا علم کلام نه وایي ځکه دا خواجه زیدي سړی ده خپل تشخص خیال ساتي حق پکې نه دي اوس علم کلام یې زده بیا خو به دې سره څو خبرې نه شي کولی چې د به چپ کوي نو دا زیدي سړی تشخص قایل ده او چې علم کلام یې ویلی نو نور باید تشخص قایل دي سوا د تکبر نه دی بله خبر نه کوي دوم هغه انسان پر منع ده چې کافر ان تفسیر الیقین یقین نشي اچولای په خبره ورې استاد چارباغ هغه سبق ویل نو چاره چې سبق کوي داسې وینو نو ایبانو نو هر مسله ودا څه کوله چې ویل چې داسې وینو نو تا ویل چې دا سره کنه تک یا دا مې داسې وینو دا نو یو انسان داسې الکاسر ان تحصیل الیقین چې کاسری تحصیل دی یقین په خبرې نه ځای لوي هر وخت شک شي ولته الته ضبط القلب نه ضبط الصدر نه سینې کې ضابطه مضبوطه نه پوهه کمای نه ده په خبرې نه پیږي شک چې کوي داسې انسان دې کلام نه وایي ځکه چې دا د کولای نه شي
والکاسر عن تحصیل الیقین. دریم هغه انسان پر منع کړی ده چې علم کلام دې پر وایي چې د مسلمانانو عقیده بربادي. لکه مستشرقین په لندن کې دا کتابونه وایي کړي ادیب کافر ما دې پر وایي چې پاکستان سره دي خلکو عقیده بربادي. او دا عوام کو پسې کړي چې چا چې ویل دا عوام پسې ولې بس د دنیا خواهشات له وجه نه دې تحقیق نه کوي. څلورم هغه انسان چې دا مسلمانانو عقیده پاتې دي. لکه نن سبا ډېر خلک وتلي دي هغه دې پر وتلي دي ملک چې عقیده فاسدي. بعضې خو بار نه راځي لندن او کفارو طرف نه راځي ادا ته د علم جامعه اغوستي بس خلکو ته خبرې کوي ګمراه کوي. بعضې دلته پیدا دي چې هلته فکریان وایي تاسو چې به څوک یې بنئ فکریان هم داسې خلک دي چې د خلکو ایمان بربادوي او اسلام داسې صورت کې پیښوي لکه کمونیزم دا یو صورت ورکوي. اخر کې دې ته سړی ورسېږي چې کمونیست ورته جوړ شي ځکه چې شریعت نه ناواقف وي انې شریعت خبرو باندې د یقین ځکه نه چې علم یې کچی کچی علم چې دا نورې خبرې ورمخته شي بعض به دی برباد عقیده یې لاړه چې ختم دا مسلمانانو عقیدې به فاسدې. بل هغه انسان پر منع کړی ده چې هغه غیر محتاج لري مسلې چېړي. یوې مسلې ته ضرورت نه دلیل ته ضرورت نه علت ته ضرورت نه زوروالي ته ضرورت دی داسې ځان زور پسې بیا یې زور رواني فضول چې شریعت ته هغې چې فایده نه یو انسان پر منع کړی ده. نو دا څلورو کسانو پر منع کړه. نور داسې نه چې کنده د علم کلام مضموم ده. بلې ما شافي کې تصریح نه پته ولګېده چې هذا جزاء من ترک الکتاب والسنه چې قرآن و سنت پرېږدي. صرف علم کلام و منطق علم کلام و منطق قرآن و سنت نه خبرې چا څه وایي حدیث کې څه مسله ده قرآن کې څه خبره ده چا ته هدایت هم قرآن و سنت ول نه کوي. هسې لګیا یې بجلی ذکر کیا سړک ذکر کیا تقریر کې په تقریر کې د هیڅ هدایت نه چا ته ایمان نصیب دا چې سړک دا او دا بجلی دا او دا وډیر او دا دا څه تقریر. نو قرآن سنت دې زده دي چې چا ته قرآن مضمون بیان کړي لا سنت مضمون بیان کړي چا ایمان زده کړي چې بیا سړی څوک ګمراه کوي نه دا وایي. ومنو کې د سلف هغه چې نقل راغلی د سلفو نه من الطعن د اعتراض نه فی په دې فن کې والمنع نو منع کړی د فن د علم کلام نه فإنما للمتعصب في الدين دا یو څه لپاره منع کړی ده. انما هو دغه منع للمتعصب في الدين هغه انسان پر چې ازدي وي دین کې ضدي سره متکبر ضدي سره چاته وایي چې د تشخص قائل د خپل تشخص سره یا د ځین کې کوم مسکمه مسله متشخص ده اترجی پورې ده قائل نو دا نفس الامر باندې سوچ نه کوي نه د دلایل وزن ته ګوري. دا وایي چې دا ځکه مکوم چې بس داخله کومني چې دې خبرې چې به هر کله مرتکب راشي دا هغه کوي په خپل کیسه نه پرې دا متعصب فی دین د خبر علم کلام بند ځکه دا چې د شخصیت کایل د متکبر ده حق او تابع نه ده. چې علم کلام وایي دا خو بلا تکبر زیات دي بیا به وایي چې هم څومن دي ګرې نه بل څوک ما وندستان بس دلایل به وایي عقلي دلایل به وایي منطق په سره وایي دا ګور. فإنما للمتعصب في دين دا انسان پر د سیاسي په دین کې ثم والكافر ان تحصيل اليقين یو انسان پر امانه کړل چې اګ کافری د تفصیل حاصلول یقین نه حاصلول خبره شک چې یقین نه حاصلول البته دلایل او انبار جوړ شي د علم کلام نو دا برباد دي ځکه دا خو اصلي یقین نه کافری به علم کلام دلایل نو د شک نور زیات دي ځکه چې خبره درنیه په ځینې بوج شي چې په ځین بوج شي بیا نور شکی والقاصد الى افساد عقائد المسلمين دریم هغه انسان پر امانه ده چې کس کوونکی فسادول د عقیدو د مسلمانانو ته دې پر علم کلام وایي چې دوی مسلمانان گمراه کوم مستشرقین وایي علم دې پر دوی مسلمانان گمراه کوم غلطي خبرې ورته کوي. والقاصد الى افساد هغه انسان چې کس کوي فساد خرابول د عقیدو د مسلمانانو ته څلورم هغه والخائض فيما لا يفتكر اليه من غوامض المتفلسفين
والخائض ادا زور چلیږي غوپه وي ډوبېږي سیما په داسې مسلو کې لا یفتکر ویلې چې هیڅ حاجت نه دین کې ورته ادا هسې زور پکې چلیږي من غوامض المتفلسفین دا بیان ما لا یفتکر ده چې عام مشکلات کې متفلسفیان دي یو سره صحیح فلسفي فلسفه یې زده یو فلسفه زده نه یا په زور ځان نه فلسفي جوړي نه خو یقینا صاحب خرابې کړي تکلف پکې په زور به خلکو ته پیښې حقیقت زده نه پیښې چې حقیقت زده نه پیښې مشکلات نو خلق سوچ گمراهی طرف ته روان حقیقت نه پوي کړي یو سره فلسفه ذکر کوي د لیلن شټالن پورې نه ذکر کوي پورا خدا د لیلن شټالن نظریات ټول وایي په هر موضوع کې بیا د هغه علتونه وایي بیا جواب باندې کوي بیا هغه ټول جوابونه وکي هغه رد وکي اوس ته فلسفه قرآن پاک کې فلسفه چې کنه ګټه کی وایي بیا په غلط نه خلک نور شکه چې دا څه کیسه وکړه د لیلن دلته داسې ویلي دي دلته داسې سو ځاهونه وایي کنه لیلن ول ټول کیسه وکړه بیا اسلامي رد وکړه اسلامي څنګه وکړه تاسو اطمینان یقین ونه سي اسه فرق کیسه ښکاریا نور بیا پته دي دا نه ده شکار والخائف فيما غفوي فيما په یو مسلو کې لا یفتکر لري چې هغه ته حاجت نه من غوامض المتفلسفين د مشکلات دي یو خلکو نه چې متفلسفي په تکلف سره فلسفه بیانې صحیح زده نه دا صدرا وایي چې کله ما استاد مرته باکر ته نو باکر خو امام و د فلسفه نو ما حلقه درس چې دا اول خو ډیره وه بیا ورو کمېدله استاد مې په خوب ولیده باکر صاحب چې باکر صاحب ما طالبان کم څه مانه فلسفه استاد یې چې څه فلسفه ما په اطلاقاتو ما بیانوه ته خپل محنت کوه یقین سره بیانوه ما اطلاقات مو کا چې ما کوم څه کې کړی تا وکړه ځکه چې تا هغه چې کې چې زه کو نو اته پوره ونه کې نو مخاطب شک کې واچي وضاحت نه وکړي ته دا چې بیان کوه چې محنت کوه په خپل اصطلاحات سره په خپل اطلاق آسان سره خلک کوي کوه چې ته ما په سره وانه ما خو ورده کې څه کوي اته عین هغه ټکی چې ما کړی هغه پوره وضاحت نه کې نه به زه راځي مخاطب گمراه شي او اشاره ده دې خبرې مش کوی نه دا ول والا فكيف يتصور المنو اما هو اصل الواجبات واساس المطلوبات والا کدي چلورو کسانو نه من نه فكيف يتصور اي فكيف يمكن المنو وكيف يجوز د څنګه ممکنه ده معنا څنګه جایز ده معنا اما دا صفاننا علم کلام ده هو اصل الواجبات دا د واجباتو اصل ده بنیاد ده ځکه واجبات خو اعمال دي دا خو اول واجبات کیده ده چې ته د الله سبحانه معرفت ذات حاصل کی توحید باندې ځان پوي کی صفات باندې ځان پوي کی دا خو اصل دی واجبات ده واساس المشروعات اب بنیاد دی کل دین او شریعت ته کاغه اصولی دین اکه اعتقاداتی دین اکه فروعاتی دې ټول اصل باب څوکا معرفت الذات و صفات کیده دا ټول باب دا ټول پر اصل دا کیده نه دا ټول به کار دی به